ګورې پښتنو زه منم چې دې وخت کې په پښتونخوا کې بدامنیم ده، پښتنو سره ظلم هم روان دی، زیاتې هم روان دی. د دې خلاف هر کس له خبره کول پکار دي، هر عالم له خبره کول پکار دي، هر سیاسي لیډر له خبره کول پکار دي. که کوم یو سیاسي لیډر یا یو عالم د دې خلاف خبره نه کوي، ځان غلی کوي، نو د هغه نه باید چې تاسو ګیله مو کې دا خلاف تاسو چې کوم د خبره وي تنقید مو کې، صحیح ده، خبر هم د خلاف وکړي. اکو یو عالم وي او سیاسي لیډر وي، ستاسو ته ګیله کول دا بالکل حق جوړیږي، خو په یو طریقې سره. صحیح شو، د ادب په دایره کې، صحیح ده، په دلیل سره. ګوره د اخلاقو مظاهره ومنګو، موږ به ثابتو چې موږ مسلمانان یو. کنځل خو مسلمانان نه کوي کنه، مسلمانان کنځل کوي. کنځل خو دومره عظیمه ګناه ده چې خانقاو په کاڼو باندې ولې د هغې نه زیاته ګناه په کنځلو کې ده. او بیا یو عالم ته کې، د نبی وارث ته کې، شیخ الحدیث ته کې، اړو شیخ الحدیث د نبی وارث علم هر څه یو طرف ته کا، کم از کم سپینګیر خو دې کنه، ښه عمر کې خو د موږ نه زیات دی کنه، صحیح ده، د عمر خاطر خو بیا کوو کنه، د سپینګیر خاطر خو بیا کوو کنه. دونه تمیز او دونه ادب خو چې کم دی، کم از کم موږ کې پروت وي کنه یار، بیا موږ د خبرې مسلمانان شو، صحیح ده. نو بالکل په دې خبره باندې ظلم باندې هر عالم له خبره کول پکار دي، صحیح ده. شیخ ادریس صاحب لم خبره کول پکار دي، هر عالم له مالم تالم هر سیاسي لیډر لم پکار دي چې موږ د هر کس نه ګیله وکړو، صحیح ده. خو کنځلو سره نه، په ادب سره، په دلیل سره، چې موږ هغوی ته پته ولګي چې زموږ دا قوم پړه لیکا دی، صحیح ده. دوی له خبرې ورځي، کنځل هېڅ معنی نه لري، الټه دې سره موږ سپکېږو، صحیح ده.